أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة سوق چغواړي فصل د آخرت لرا نزد له في حرثه نو مونږ به زیات کو د پاره هغه فصل د یا اضافه به وکړو د لرا په فصل د کې. ومن کان یرید حرث الدنیا او څوک چې غواړي فصل د دنیا لرا نؤتیه منها نو مونږ به ورکو دتا د دې فصل د دنیا نه څه حصه. وما له في الآخرة من نصيب او نبوی دلرا پا آخرت کے سبر خاص حساب. ام لهم شرکاء آیاشت دے دوی دپار شریکان شرعو لهم من الدین چه مقرر کری دی دوی دپارا دینا ما هاغس لم یأذن به اللہ چه حکم ندے کڑے پا حغی سر اللہ تعالی. ولولا کلمت الفصل کچرت نوے خبر د پیسلی لقضی بینهم نو خام خواب پیسل کڑلے شو پا منز د دوی کی وس یعنی فوراً. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ او بیشک ظالمان ویبد دوی دپارا عذاب دردناک. تر الظالمین تبعین ظالمان لرا مشفقین مما کسبو چی یریدن کی بوی دوی د هاغی سنا چکم دوی کڑی دی. وهو واقع بهم او سزا د کسب د دوی سزا د عملون د دوی بواقع کی دن کی وی پا دوی باندے. والذین آمنوا او حاغ کسان چی ایمان راوڑے وعملوا الصالحات او عملونی کڑی دی نیک فی روضات الجنات وی بدوی پاغی باغی چود جنتونو کے. لهم ما یشاؤون عند ربهم وی بد دوی د پارا هاغس چغواړي دوی پنځ درب د دوی باندې. ذالک هو الفضل الکبیر دے دا جنت فضل مہربانی لویا. ذالک الذی دا جنتنا یا دا ثوابنا او اجرنا هاغدی یبشر اللہ عباده چه زیر ورکوی اللہ تعالی د دې بندگان خپلوتا. الذین هاغ بندگان د اللہ آمنو چه ایمان را وڑے دے حغی وعملوا الصالحات او عملون کڑی دی دوی نیک. قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا اسألکم علیہ اجرا ز سوال نکم ستاسنا پدے تبلیغ د دین اجرن دس بدلے دس اجرت الا المودت فی القربا مگر غوالم درن محبت تعلق دوستی فی القربا دخپل ولید وجنا. ومن یقترف حسنة نزد له فیها حسنا او سوک چوکی نیکی نزد له نمونگ بزیاد کو دد پارا فیها پدے نیکی کے حسنن حسن لراخ
کلیوالی لرا ان اللہ غفور شکور بیشک دے اللہ تعالی بخون کے او قدردان ذات ام یقولون افترا یا وای دوی چی جوړ کړی دی د نبی علیہ السلام علی اللہ کذبن پا اللہ باندې دروغ لرا فَإِن يَشَإِ اللَّهُ پس کچرت خوخشید اللہ تعالی یختم علی قلبک نو مہر بولگی پزڑستا وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ او ختموی اللہ ورانوی اللہ باطل لرا وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ او ثابتوی حق لرا پا وعدوخ پلو سرا پا کلماتوخ پلو سرا انہو علیم بذات الصدور بیشک دغ اللہ عالم دے پر رازن د سینو باندے وهو الذي او دا اللہ غزات دے يقبل التوبة عن عباده چی قبلوی توبے لرا د بندگان اخپلنا ویعفو عن السیئات او معفی کوی د گناہنو ویعلم ما تفعلون او پیجنی ہاغ سچتا سوئی کوئی وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا او قبلوی اللہ تعالی دعا دہاغی کسانو چی ایمان راوڑے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او عملونی کڑی دی نیک وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ او زیات ورکوی دویتا د فضل خپلنا د مہربانی خپلنا والکافرون لهم عذاب شدید او د کافرانو د پاره بوی عذاب سخت ولو بسط الله الرزق لعباده کچرتا فراخ کړي وي الله تعالی رزق د بندگانو خپلو د پاره لبغوا فی الارض نو خامخا سرکشی کړي و دوی په دې ځمکه کې ولکن ينزل بقدر ما یشاء لیکن نازلوی اللہ تعالی پا اندازی سرا ما یشاء ہاغ سچی خوخشی انہو بعباده خبیر بصیر بیشک دغ اللہ پا بندگان خپلو خبردار دے اولیدن کے دے وَهُوَ الَّذِي اَوْدَا اللَّهَ غَزَاد دے يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا چِ نازلوی باران لرا من بعد ما قَنَطُوا رست د دینا چِ مایوس شوی وی دوی نا امید شوی وی دوی وینشر رحمته او خوروی اللہ تعالی رحمت خپل لرا وهو الولی الحمید او دغ اللہ دے کارساز او ستائل شوی ذات ومن آیاته او دی باز د نخد قدرت د اللہ نا د باز دلائل د وحدانیت د اللہ نا خلق السماوات والارض پیدا وخت د اسمانونو د زمکی وما بث فیهما من دابه او هاغ سچ خوار کړي دی الله تعالی په دې دواړو کې من دابه د زنده سرونا وهو على جمعهم او دغ الله په جمع کولو د دوی اذا یشاء قدیر چې کله وغواړي قدرت لرونکی دی